نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. د غټ اختر په حواله سره د ابراهیم علیه السلام سره متعلق چې کوم ازمایښونو امتحانونو د الله د اړخ په د باندې راغلي دا غي تذکره کې سلور قسمه ازمایښونه الله پاک په ابراهیم علیه السلام باندې راوستي چې په لومبني ازمایش کې د جان قرباني وا او بیا په دیم ازمایش کې امتحان کې د وطن د پر خودو قرباني وا او بیا په دریم کې د اولاد قرباني وا او په سلورم کې د مال قرباني راغلی ده. لومبنه چې د جان قرباني ابراهیم علیه السلام پیش کړی ده الله تعالی غوښته ده او الله پاک دې امتحان کې دې کامیاب کړی دی. ناغه چې کله د دین نمرودیانو میله و د اختر پورز باندې د دنه مطالبه وکړه چې تم موږ سره لاړ شه او د عذر بیماری عذر وړاندې کې چیرې ز بیمار یم او دا دروغ نه دي ځکه چې هر پیغمبر د قوم په بت پرسته باندې او چې قوم د الله نافرمانی کې په دې باندې دا غړ ډیر درمن وي نو دا عذر وړاندې کو بیا چې هغه کله میلې ته لاړل ابراهیم علیه السلام د دوی چې کوم ځکه غبوتان پراتو عقد بوتانو زه تراغله دی تمام بوتان چې کوم دي تاسو نس کړی دي فجعلهم جزازا ټک راغله دی الله پاک فرمای ټول تاسو نس کړه د چانه غوږ پرې کړی او د چانه سپیګمی پرې کړی دی او د چانه لاس کټ کړی دی او بیا غ تبرګی را واغشت هغه په دې کې چې کوم امشر داغه په دې سټ کې راځوړند کو چې کله داخله کو واپس رالل نو چې واپس رالل او وې کته چر زمون د بوتان دي د دې د عشر نشر چا کړی دی دا چا د سیته سنس کړی دی نو بعضی کسانو چې سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم یو ځوان دی مونږ هغه اوریدل چې د دې بوتانو عیب بیانول د په بد باندې بیانول هغه ته ابراهیم ویل کیږي معلومی کیده چې د اومدق ابراهیم الک د ارصدا کړی دی ابراهیم علیه السلام هغه حاضر کړل شو ابراهیم علیه السلام نه ته پوسو کړ ابراهیم علیه السلام نه دوی چې او دا ما کړی دی نه دوی چې دا ما نه دی کړی بلکې دوه خبرې کړې دي یو خبره دا کړې ده چې بل فعله کبیرهم هذا فاسلوهم ان كانوا ينطقون دو خبرې کړې دي یعنی یو خبره دا ده چې د دې بوتانو نه تاسو کې کنه چې تاسو سره د عشر نشر چا کړې دي نو یو خبره خو دا ده او دویمه ده چې فعله کبیرهم کې علما ګڼ توجیهات کوي فعله من فعله دا کار بکړي چا بکړي کبیرهم هذا مشر ملار دي مشر نه تاسو کې کنه او بعض علماوی چې فعله کبیرهم دا هم د مشر کړي دي یعنی ما کړي دي کنه او په دې کې امام رازی رحمت الله علیه ډېر خپل توجیه ذکر کړی ده امام رازی رحمت الله علیه وی چې کله یو کار دائر شورا بن شي په ما بین د قادر او د غیر قادر کې په ما بین د قادر او د عاجز کې او نسبت غیر قادر تو شي عاجز تو شنو مراد ته نه قادر وي لکه انسان دغه خلی کون کې دی په لیک باندې پیږي بل انسان دغه ان پړ دی په لیک مک نه پیږي او دا چې کوم لیکون کې دی نو د چې کوم دی په بورډ باندې مثلا لیکل کړي دي نو دا ان پړ وته چې دا لیکل تا کړي دي نه دی ودی چې نه دا تا کړي دي نو دلته دا لیکل دي دا رابن شو په مابین د قادر او د عاجز کو نسبت عاجز تو شمولت نه قادر دي چې خو ما کړي دي کنه ته په لیک قادر نه نو نو دلته چې کوم دی د ماتول د کار دی دا را بنشي دی په مابین د قادر او د عاجز کې نسبت عاجز ته شوی دی نو مراد به نه قادر وي چې دی خو نشي کولی خو خود ما کړی دی نو دا دروغ کې نه راځي. بهرحال ابراهیم علیه السلام د دې مشربوت په دې اوګه باندې دا تبرګي ولکه خود دې کې دې طرف ته اشاره و چې اعلی د قتل چا سره نو قاتل بو مغی نو اعلی د قتل خود سره د دې قاتل به کنه هم دې به قاتل دې نه ته پوسو کې چې دا د کشرانو چې کوم دی د سپیګمی چا کټ کړی دی دا شان د غوګونه ته چا کټ کړی دی دا پوزه ته چا کټ کړی دی د لاس په د دونه چا کټ کړی دی. بهرحال هغه ابراهیم علیه السلام ته وی چې اے ابراهیم علیه السلام تا ته خپته چې دوی خبره ترې نشو کولی څنګه تینه موږ ته پوسو کړو نو ابراهیم علیه السلام د قټم کې ورته وی چې ها چې تاسو دا زمون خدایان دي دا څنګه خدای کې دي چې هغه ته دا پته نه لګي چې زما په سټ کې دا تبرګي چاره ځوړن کړ دا پته ورته نه لګي
دا پته وته نه لګي چې زما دا کم کشران خدایان دي د دینه د لاس خپې چا کټ کړه د دینه د غوګونه چا کټ کړه د دینه د پوز چا کټ کړه دا پته ورته نه لګي دا خدای کې دي او دا ستاسو لپاره مشکل کشا کې دي شي نو چې پته یقیني ولګي چې دا هم د کړی دي ابراهیم علیه السلام دا کار کړی دی او هغه لا جواب شو د جواب کولو نه عاجز رالل نو دا خبره دی وکړه چې دی سړی دی الک زمونږ زړونه سیزلې زمونږ خدایانې سیزلې زمونږ سیزلې مونږ هم دې په اور باندې سیزو نو معارف نو شفیع رحمت الله علیه لیکلی دي چې باقاعده نمرود اعلان وکړ چې لرګي راجمع کې 90 ورځې لرګي راجمع شوې دي او یو میاشت نه پس چې کله لرګي راجمع شو بیا پاغي کې اور بل کو نو یو هفته مسلسل اور بل شوې دي او بیا دا غې نه پس په منجنیق کې ابراهیم علیه السلام دا اچول دي یا ټال شو معارف ادریسی کې ادریس کندهلوی رحمت الله علیه منجنیق را نقل کړی دی او باغی کې ابراهیم علیه السلام اچول دي او هغه بیا خوشی کړی دی ابراهیم علیه السلام اور ته غورځیدل دي په اور کې څومره ورځې تیری کړی دي نو بعض علما ورځې ذکر کوي او بعض علما دا چې کوم نه سلويخ ورځې تیری ذکر کوي بهرحال چې هر څو ورځې تیری کړی دي خو چې کله ابراهیم علیه السلام اور تو غورځیدا نو د الله د اړخ نه حکم راغی یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم دغلت تمام مفسرین را نقل کړي دي چې کله فرشتو دا منظر لید نو الله ته گویا شو چې یا رب العالمین دا څومره لوی امتحان دی رب العالمین جل جلاله ورته فرمایل ما تاسو ته د امداد اجازت درکړې ده کو تاسو امداد کوي نو بالکل کول شي نو دوی یو فرشتہ راغلی دا او د ابراهیم علیه السلام ته ویلي چې موږ د امداد لپاره حاضرو ابراهیم علیه السلام به چې کوم رب په ما باندې دا امتحان راوسته دي اگر زما په حالت باندې عالم دي حسبنا الله ونعم الوکیل زما د لپاره الله پاک بهترین کارساز دي او کافی دي زما د لپاره الله پاک نو کافی دي او بهترین کارساز دي حتی چې جبرئیل علیه السلام اخر کې راغلی دي چې زه د امداد لپاره حاضر ما نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې امداد ته زه محتاج یم کوستا امداد ته نه د الله جل جلاله امداد ته محتاج یم د الله پاک نه غواړم نو رب العالمین جل جلاله او اور ته حکم وکړ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم اور کونی بردن یخشیا فورن الله پاک و سلامن ټکی وسره را نقل کړی دی او دغلت مفسرین را نقل کړی دي چې کله یو سیس د حد اعتدال نوزي نو دام سبب د غرقېدو ګرځي سبب د هلاکت ګرځي او سبب د تکلیف او د مصیبت ګرځي نو د دې وجنه کو وسلامه نه وی نو ویل نو دومره به یخشي او چې د غډیر یو خو د وجنه به ابراهیم علیه السلام ته تکلیف د مر خطر و نه الله پاک وسلام علی ابراهیم ولدي چې د سلامتی ول جوړ شه په ابراهیم علیه السلام مفسرین لیکلي چې په دغه ورځ باندې په مخ د زمکه سونه اورونه بلیدل هغه ټول چې کوم دی یخشي وي دا ډوم باندې امتحانو چې کله ابراهیم علیه السلام په دی اور کې دی او فرعون دا نمرود چې دی هغه आवाज ولا ورک د بلډینګ نه ولا आवाज ورکیا چیرې اے ابراهیم دا اور پتا باندې اثر نه کوي وینه په ما باندې اور بالکل اثر نه کوي ته پکې را پاسه معرف ادریسی کې لیکلي دي چې باقاعده ابراهیم علیه السلام را پاسه د اور کې چاپیره ګرځي بهرحال صرف رسه هغه اوس وځي دی لیکن نور ابراهیم علیه السلام دا الله پاک په اور ګل گلزار کړی دی 200 کال عمر الله پاک ابراهیم علیه السلام لور کړی دی او امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی چې ابراهیم علیه السلام وای چې د ټولو نه خوندور ورځي او د مزي ورځي چې ما په چون کې تیر کړی په 200 کالو کې ناغه د ورځي دی یا چې کوم دي سلوي ورځي دی او باقاعده مفسرین را نقل کړی دي چې کله داخله کرال او د اور اعلان دی او قتل نو ابراهیم علیه السلام جاء فاذا هو قائم يصلي ابراهیم علیه السلام ولاړ دی او منځ کوي او د ابراهیم علیه السلام پلار چې دی آزر چې هغه باقاعده بوت فروش او بوتان به جوړول او خرڅول به هغه چې کله دی حالت تو کده چې د ابراهیم علیه السلام رب باقاعده د ابراهیم علیه السلام حفاظت کوي نو تفسیر ذخیرۃ الجنان کې را نقل کړی دي چې ابراهیم علیه السلام ته وی نعم الرب ربک یا ابراهیم اے ابراهیم علیه السلام ستاسو د رب ډیر خراب دی بهرحال خو ایمان تقدیر کې نو ایمان قبول نک دا یو امتحان دی او د کې کوم دی د جان قرباني وا یو دویم امتحان دی دا دویم امتحان چې په ابراهیم علیه السلام باندې راغلی دی ما درته وی په دې دویم امتحان کې د وطن د پر خودو قرباني وا الله جل جلاله حکم راولېږي چې عراق پرې ده او شام ته لاړ شه
نو چې کله شام ته لاړو نو الته دعاګانې کولې چې اے الله رب هب لي من الصالحین مال چې کوم دی نه کومه صالحه بچی راکې. په دغه ټیم کې د ابراهیم علیه السلام عمر د 120 سال دی. په 120 سال کې الله پاک دعا قبلې او رب العالمین جل جلاله ابراهیم علیه السلام لا بچی ورکی. حضرت اسماعیل علیه السلام د بیبي هاجر نه پیدا شو. نو الله جل جلاله په د قدم امتحان کې بل امتحان پکې د الله د اړخ نه حکم راغی چې شام هم پرې دی. امام ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی چې اول حکم دا راغی چې عراق پرې دی. نو عراق پرې خود شام ته لاړ او بیا دویم حکم راغی چې شام پرې دی او جبرئیل علیه السلام برازي او هغه به تاسو زه ته بوزي. جبرئیل علیه السلام مستاسو رهبری کوي. نو ابراهیم علیه السلام روان دي. معارف کوم ته شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی چې کم ځای به سرسبز او شاداب او التبوبو په هدي او شینکی بو. ابراهیم علیه السلام جبرئیل مبارک نه تپوس کو چې الله پاک د دې حکم کړی چې دلته به مونږه ایثاری کو وینا مخ کې تک دی او دا تمام زنګلونه او د صحراګانې په توې کړي او دا غینه پس خانه کعبه ته اور رسیدل او خالص د صفا او د مروه په دامنس کې جبرئیل علیه السلام دا چې کوم دی کیرول ابراهیم علیه السلام کینی او ابراهیم علیه السلام ځان سره چې سوړ نو بس وبوي مشکیزه کې او ستوان ځان سره وړو نور اسم نو جبرئیل علیه السلام لاړ او د الله د اړخ نه حضرت ابراهیم علیه السلام ته د قدم کې حکم اومداري چې اے ابراهیم علیه السلام ته هم اشاره کړه فورن به تم را روانېږي. تاسو فکر وکړئ الله پاک دې موږ تاسو بار بار زیارت د حرمین را نصیب وکړي. یقینو که چې اوسم انسان د مینا او د مزدلفه د غرونو ته لاړ شي بالکل لقو دق صحراوي انسان سکه چې حیوان قدرې نیوي چرین پرین هیڅ چیز په نظر باندې نه راځي. دا ډیر یو د یری حالت او د هیبت او ډیر درناک امتحان دی چې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته چې ابراهیم علیه السلام ته فورن روانېږي. نو بي کې خو دې مشکیزه او ستوان کې خودل او الله پاک حکم رو لګ ابراهیم علیه السلام ته چې ته بني ساره کې نو چې څنګه روانېږي نو د بیبي هاجر رضی الله تعالی عنها د لاس ننسی چې ته مونږ دلته چاته پرې دی ابراهیم علیه السلام سنوي هغه روان دی د امر پسې روان دی اے ابراهیم علیه السلام ته مونږ چاته پرې دی. بهرحال بیبي هاجر د پیغمبر بیبي ده. نو الله پاک د پیغمبر په بیبیانو کې چې د ایمان خاوندان وي بل صلاحیتونه کې خود وي ایمان د پیغمبر غوندې مضبوط وي نو فورن پیښ چې دا مال زما د خبره جواب نه راکې نو کې دي چې الله حکم ورته نو الله امرک دا درته الله پاک حکم کړی نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي چې الله امرني بالکل دا ماته د الله پاک حکم دی. معرف کوم تشفیع رحمت الله علیه د قشان را نقل کړی. نو په دغه ټیم کې بیا بیبي هاجر رضی الله تعالی عنها او فرمایل چې د الله حکم دی نو اذن لا یزیعنی الله پاک به بیا مونږ نه ځای کوي. دا دویم امتحان چې په دې کې د وطن د پر خودو عظیم قربانی وا اول په عراق پر خودو او بیا چې کوم په شام پر خودو او بیا چې کوم هغه لق دق صحرات او رسول چې الته انسان سکه نو می حیوان نو نه د خوراک تنظیم د اس نه انسانانو نه آبادی و اسم نو دا ډېر لوی امتحان. بهرحال ابراهیم علیه السلام چې کله د جنت المعلا تر رسیدلې دي نو د قرضه کې بیا مخ را ګرځولې دي او دعا کړې ده چې ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم چې الله دا خو یو لوک بیا باندې نو بشتا نه چې کوم د خوراک تنظیم شته دي خدای ته چې کوم د حفاظت وکي او یا الله د خلکو زړونه دي طرف ته چې کوم د مائل کې. نو دا په ابراهیم علیه السلام باندې دویم امتحان او په دې دویم امتحان کې بیا په بیبي هاجری باندې یو دریم امتحان راغلی دی ځکه چې کوم مشکیزه کې بو یا ختم شوی چې کوم ستوان و غیرو خوراک هغه ختم شو او دلته خو اسماعیل علیه السلام پیرو دو او الله پاک هغه پم چې کوم دی په بیبي هاجری کې ختم کړ خوراک نو چې دلته اسماعیل علیه السلام ته تندو لګیدا چې کله تندو لګیدا او ماشوم درورو د تند نه بیتاب کیږي او د لوګي نه بیتاب کیږي او جړه ته لاس واچو نو بیبي هاجر رضی الله تعالی عنها دوی چې کوم دی دغه ټیم کې یا د صفا په غونډه باندې ماشوم کینو لیدو یا چې کوم دی د مروه په غونډه باندې ماشوم کینو لیدي اسماعیل علیه السلام او د دې لپاره منډه ترډي وخی چیرې چرته کوی او قافله تیریږي او غي سروبوي چې زته نه د اوبو غواړم د خپل بچي په سیرا بکم نو چې کله
بی بی هاجر رضی الله تعالی عنها دا د صفا د غونډې نه مروه غونډې ته من ابوزي خو چې کله د اعلان دې تر ورسېدل او بیا دلته ماشوم په نظر باندې ناراضي نو د غلطه منډه والده د مروه غونډې ته تللی دا بیا د مروه غونډې نه واپس د صفا غونډې ته راغلی دا داسې اوه چکر دی والدي او په دې منځ کې به منډه واله ځکه چې بچي به په نظر باندې نه راتله نه الله پاک د غاده دومره خو خراغلی دا چې باقاعده صفا او مروه د شعائر الله ګرځولي د الله د دین عظیم نخي ګرځېدلې دي ان الصفا والمروه من شعائر الله او تر قیامت پورې چې څوک عمره کوي څوک حج کوي دا منډه تر الله قبول کړي دي د الله د الله حکم دغه دي چې الله به عمره تام کوما او الله به چې کوم دي حج قبلو ما چې تر څو پورې تا صفا مروه کې منډه والی نو رب العالمین جل جلاله تدا خو خراله او بیا چې کله او منډو نه بس دا یقین راغی چې بچي په مرګ باندې دي بچي مړ کی نه الته اسماعیل علیه السلام پوند چې کوم دی مګي الله پاک دا غینه چې کوم دی د زمزم چینه جاری کړي ده دغه د زمزم چینه چې دا نو علما وی تاسو ګوره چې دا الله پاک جاری کړه نو دې ته نظر زر چې کوم دی د ورکوټه دیوالګي تو کړي دی دا سره پدینت باندې چیرې او بخوريږي نو ختميږي نو چې دا ماته داسې یوځای کې چې کوم دی جمع وي نو کو نور وبدلان دي نن روز نو دا ما سره جمع په دې باندې بزما کار رواني نو دی بوته چې زمزم او درېګه ای او او درېګه مخکې مزه او دا د زمزم او چې دین علماء چې د دین رنگ بدلیږي نه خون بدلیږي باقاعده چې کوم دی انسان کولر کې بندي کی دا شان چې کوم دی په بوتل کې بندي کی سر په بنوي حقیقت دا د رنگ اړې نه چې کوم دی خون اړې دا ولې دا رنگ ولې نه بدلیږي دا خون دی ولې نه بدلیږي وی الله جل جلاله دا د پیغام دې سره وی د پیغمبر قدم لګیدل دی خپل لګیدل دی دا غي په برکت باندې نه رنگ د دی اوړي او نه چې کوم دی خوند اوړي بهر حال دا چې کوم په دې دویم امتحان کې او دریم امتحان الله پاک په دوی باندې راوسته په بی هاجر رضی الله تعالی عنها باندې او پیدا شو چې وب کوم ځای کې وی التبیا زناور راځي او چې کوم ځای کې زناور را جمع کیږي الله تعالی پاک انسانان را پیدا کوي بیا الله پاک زناور نم راوستل انسانان نم رال او الله پاک الته یو قبیله جرهم چې کوم دی مکمل آباد کړه دریم امتحان چې په ابراهیم علیه السلام باندې راغلی دی ناغسو هغه چې کوم دی د اولاد قرباني و دغه اسماعیل علیه السلام دی الله پاک فرمایي فلما بلغ معه السعي کله چې منډو ترلو تو رسید د علماء په کې دوا قول دي سو کوی چې او کال تو رسید سو کوی 12 کال تو رسید نو ابراهیم علیه السلام خوب ویني او خوب چې کله ولید نو ما تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه چې کوم وضاحت کړی دی پشپګشتم جل کې ناغدا سه کړی دی چې دی یو متروی ته د اتم ذل حج ته یو متروی وي وی دي ته چې دا یو متروی وي دا د دیو جنوي چې کله د شپې خوب لید چې اسماعیل علیه السلام ذبح کوما نو د چې کوم دی غور فکر شروع کړ فلما اصبح تروي في ذلك تغور فکر کو په دی خوب کې د سان نواله تر ماخام پر من الصباح الى الرواح ټکی راغله دي او غور په دې کې کو چې امن الله هاذا الحلم ام من الشیطان چیر دا خوب ته خدای دا اړه کو دا د شیطان دا اړه نو غور او فکر ته په عربی کې ترویه ویل کېږي د دې وجه نه اتم ذل حج ته ترویه ویل کېږي امام رازی وی فمن ثم سمي يوم الترویه دا مسما کړل شو په یوم الترویه سره بیا بهر حال په د شپې دوباره په دوه مشپه چې بیا ود شو نفلما امسا را مثل ذلك کله چې ما خام شو نو د بیګا غوند خوب بیا ولیدو نو چې بیا په دوه مشپه باندې دا خوب ولیدو نو دی پیښو چې دا د خدای دا اړه دا د شیطان دا اړه نه دی فعرف انه من الله دی په دې پیښو چې دا د خدای دا اړه دی نو دی عرفه ته وی چې عرفوي نو یو توجی پکې دا چې دی په دې اور رسید چې دا خوب د شیطان دا اړه نه دی دا د الله دا اړه دی د دې معرفت د وجه نه دی ته یوم عرفه وی فسمي یوم عرفه دا مسما کړل شو په یوم عرفه سره او بیا په درې مشپه باندې چې عمدقه خو بیا ولیدو نو په درې مشپه چې ولیدو نو فهم بنحره ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د علالو قصد کړو چې کله قصد کړو او باقاعده چې کوم دی هغه عمل د نحر کړی دی عمل د ذبح کړی دی د وجه غټ اختر ته یوم النحر وی فسمي یوم النحر دا وضاحت چې کنده امام رازی رحمت الله علیه را نقل کړی دی نو کله چې دا خوب اولید درې شپې او په درې ورځ باندې بیا د بچی علالي نو دا غین وړاندې بچی نه تپوس کوي چې دغه انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترستا سره ده بچی ورته وی یا ابتی فعل ما تؤمر ای بابا جان او هغه کار چې تاسو د الله د اړه نه دغه امر شوی ځکه چې د پیغمبر خوب دا وਹੀ دلته علماء لیکلي دي
وزار ش په اسماعیل علیه السلام باندې لکه د پلار غوندې څومره حوصله ده او څه د خدای حکم ته تابعدار دي چې سوي یا ابتی افعل لکه د تاخير د پاره په جو عربی کې و راځي فا راځي ثم راځي نی و راوړه او یعنی حتا راځي فا راځي ثم راځي نی حتا راوړه نی فا راوړه نی چې کوم نی ثم راوړه فورا وکا هغه کار چې تاسو دا حکم کړل شوی دی او دلته بعض علماء دام را نقل کړي دي جواهرات فاروقی کې را نقل کړي دي چې ابلیس بی هاجر رضی الله تعالی عنها لراغه او هغه ته وی چې اسماعیل علیه السلام یې بوته ابراهیم علیه السلام ګوره علی زبکی دنه وی هغه ته تاسو کو چې ولی علی وی چې د خدای د اړخ نه حکم دی او وی چې د خدای د اړخ نه حکم دی ما ته څه پته وا چې د الله د پاره قرباني کې جزم مسره تلې چې ما وته کلک نیولې وي چې د خدای په حکم کې څه تاخير را نش اخو دې خورا نش نو ابراهيم عليه السلام بیا چې کوم دي چاړه چلی او چې کله ابراهيم عليه السلام چاړه چلی نو چاړه هغه په اسماعیل علیه السلام باندې دخل نه کوي ویخته قدرې چې کوم دی نه کټ کوي ځکه چې یو طرف ته د خلیل اراده ده بل طرف ته د جلیل حکم دی د رب الجلیل رب العالمین حکم دی چې باقاعده به کوم دی ویخته نه کټ کوي ابراهیم اسماعیل علیه السلام له نقصان نه ور کوي نو دغه ځکه علامه شامی سے پتا و شامی کې دارا نقل کړی دی جبريل عليه السلام را روان دي جبريل عليه السلام سره ګډ دي خاف العجل على ابراهيم فتاوی شامی کې دریم جلد صفحه 178 باندې را نقل کړي چې جبريل عليه السلام او جره د تلوار کول نه په ابراهيم عليه السلام چیرې تلوارونه کی او چرته د ابراهيم د اسماعیل عليه السلام ذبح نشي نو د برنه आवाज کو فقال الله اکبر فلما رآه ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام جبريل مبارک ولید او داغه د کلمات اوریدل نو قال لا اله الا الله والله اکبر هغه د کلمات فلما علم اسماعیل الفدا کله چې اسماعیل علیه السلام په دې قربانې باندې پیښ چې د الله د اړخ نه د قربانې د پازناور راغلي دي هغه د لاندې نو وی چې الله اکبر ولله الحمد بهرحال دغه چې د ګډ د کم د جنت نه چراغلي دي د قرباني شو باز خلک کوي چیرې دا قرباني شو دا چې کوم دی حلال شنو بیا د دې غوخه چا خړلې نو علامه ساوی رحمت الله علیه ډیر خپل وضاحت کړی دی چیرې بدا درندگان خړلې دو پرندو خړلې دا بل چا نه خړلې و ما بقيه من الكبش او هغه چې باقی پاتې شو من الكبش د ګډ نه اکلت السباع والطيور هغه درندگان خړلې دي او دا شنچارین پرن خړلې دي او ډیر خپل وجه ذکر کړی دی چې دا د جنت نه راغلي دي او اور بالکل په دې کې اثر نه کوي نه د اسمان نه اور راغلی دی چې هغه کوم نظام سره ختم کړي دي ځکه چې اور پکې اثر نه کوي نه په دنیا کې چا د خپل ځان لپاره خوراک ګرځول دي چې په اوري پخکړي وي او خړلې وي لئن النار لا تؤثر فيما هو من الجنه ځکه چې اور اثر نه کوي په غسیز کې چې هغه د جنت نه راغلي وي بهرحال الله جل جلاله د قرباني د دوی نه کوم دی قبول کړه او تر قیامت پورې د دوی د عمل او د دوی د سنت الله پاک د قشان جاری ساتل دي نو دا دریم امتحانو چې الله پاک د اولاد قرباني د ابراهيم عليه السلام نو واغشتا او یو څلورم امتحان طرف ته علما کرام اشاره کړی دا هغه دا چې کله اسماعیل عليه السلام به لغړ شو الله پاک ورته فرمایل چې مال راواله په خانه کعبه باندې اولګوي او د خانه کعبه تعمیر کې د خانه کعبه تعبیر چې کوم دی دا او شنو چې کله د څلور وانو امتحانونو کې الله پاک دې کامیاب کړی دی نبی ته الله پاک ته پوس کړی دی چې ابراهيم عليه السلام سو غواړي چې زستا د لپاره قبول کوم باز علماء دا نقل کړی نو ابراهيم عليه السلام د دعا وخت دا چې ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اي الله اوس دوی ته یو پیغمبر ورولېږي وې دې کې دې طرف ته اشاره ده چې ابراهيم عليه السلام دا دعا وخت چې الله کوم نبی اخر الزمان ګرځي هغه زما د اولاد عیسی ګرځي خدای هغه زما په اولاد کې راولي الله جل جلاله هغه د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې راوستو د امتحانات نفس الله پاک د عظیم منقبت د انسان تور کړی دی چې نبی اخر الزمان الله پاک د اسماعیل علیه السلام د اولاد عیسی ګرځول د غي په اولاد کې راوستي نو دې طرف ته اشاره وګرځیدا چې اے اسماعیل علیه السلام ستاسو قدمونو می د زمزم چینه روانه کړی دا او ستاسو په اولاد کې به یو نبی اخر الزمان پیدا کومه داغه د قدمونو نه د هدایت چینی چې کوم دی جاری کوم الله پاک ته د هدایت چینی جاری کړی او تر قیامت پورې په الله پاک داغه دین قائم او دائم ساتي بهرحال دې کې دې طرف ته اشاره ده چې کله هم د الله د اړخ نه حکم راځي نو موږ به کوم دی هر قسمه قرباني ته ځان تیار ساتو کو د جان قرباني وي او ورکو د اولاد قرباني وي او ورکو کو د وطن د پر خودو قرباني وي او ورکو او کو د مال قرباني وي نو هم چې کوم دی ورکو الله جل جلاله زموږ استادو د قرباني په خپل در کې قبول وګرځي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین